سلام احترامات او نیکي بلکې مریانې هم نوالیا پاڼې سره څنګه یې تاسو هیله لرم چې ښه به وي یو جوړ او خوشحاله به وي. دې وخت کې زه ورلډ جیم کې ولاړ یم. یقینا چې زه دلته ایکسرسایز کوم اکثر نه دلته راځم د خپل فټنس لپاره داسې خو نه کوم چې باډي بلډر جوړ شم لکه خو انسپایر کېږم د خپل ملګرو نه ځکه چې دوی ما ته مخې ته وي نو د صحت لپاره دا باډي بلډینګ چې کوم دی دا ډېر ښه ایکسرسایز دی او یقینا چې نن سبا هر ځوان چې کوم دی دا کوشش کوي چې فټ یم او زه دې په خپل ملګرو کې سټینډینګ پوزیشن مې زما چې ګرځم زما تلل دغه ټول هر څه دي مني نو زه دلته ورلډ جیم کې یم. زموږ استاد خایستہ رحمان دی زما ورور هم دی ملګری مې هم دی او هر څه مې دی زموږ لپاره خبره ده. عمران بھائی ډېر ښه باډي بلډر دی. خپل جیم دی عمران کلب حوالې سره هغه شوقي دی. دا په کوم سټیشن کې زموږ د کلب دی موږ اکثر له دلته ناست یو او ګپې شپې لري. نو راځئ لومبۍ برخه کې به د دې پروګرام لومبۍ برخه کې به تاسو ته د مشینونه دي د انټرو وکړم د انټروډکشن وکړم د خایستہ رحمان بھائی په هغه سره مرستې سره او بیا به مخکې ځو انشاءالله. بیا به تاسو وکړو. راځئ. سلام علیکم. استاد څنګه یې؟ شکر الحمدلله صحت مزاج مختلف. بس ما دغه یو خبره کوله ملګرو سره چې نن سبا ځوان چې کوم دی که نه هغه اکثر له په نشو تماشو کې په ډرایوینګ کې یا مختلف سایکل سکلز وغیره کې هغوی خپل هغه ژوند هسې بربادوي. نو د هغې دپاره چې لکه مونږ صحت بخش کوم مواد دي یا سپورټس حوالې سره کوم اکټیویټیز دي نو زه غواړم چې لکه زموږ هر یو زلمی زموږ هر یو بچی دی هغه طرف ته راشي. نو په دې کې لکه د ورلډ جیم کردار د باډي بلډینګ کلبس چې څومره دي د هغوی کردار د چا نه پټ پناه نه دی. او ما ملګرو سره هم دغه خبره ډسکس کوله چې لکه مونږ ډېرې مودې نه دلته ځو داسې وکړي چې دا زموږ یو کور دی ورلډ جیم او خایستہ رحمان بھائی سره زموږ ورولي دی دلته راځو قهوه چای دا هم خپل فټنس حوالې سره ایکسرسایز مخکې ورځو کې زمانې خپلې سره اگر راغلی پرابلم راغلی نو بیا استاد سره ما ډسکس کوم. استاد راته وایي چې دا یې ولګوم نو هغه مې چې ولګول نو هغې سره بیا فټ شو. استاد ستاسو وخت هم قیمتي دی. شاګردان به هم ناست دي. ډېره مننه چې تاسو موږ له وخت راکړو. د دې ځای نه به شروع شو. لومبۍ به موږ مشینونه چې څومره دي د هغې انټرو وکړو. د هغې نه پس به بیا جي د دې مشین په اړه دا سایډونه او دا استاد دې باندې هم د فرنټل ایکسرسایز دي. باندې د ایکسرسایز دي او د سیکنډ د چست دا ډېر د کې لپاره لاندې او بره لاندې او بره دا بیلټ دا هم د دې پینګوین دا د ایکسرسایز دي. لاندې او بره نورمال چونکې ملګرو د خېټې دغه پرابلم هر چا ته وي که نه او لږه هم خېټه لکه په دغه باندې وربره شي په بیلټ باندې نو هغه بیا زیات بدې ښکاري او سړی چې لکه کېږي نو خپل ځان ورته ښه نه ښکاري شیشې کې ځان ته وګوري او ظاهره ده چې لکه هر یو سړی وایي چې لکه ما نن څوک انسپایر شي زه داسې وګرځم چې خلک یونیک ګرځم مختلف ګرځم. جي دې طرف ته راځو. دا د ایکسرسایز د مشین کې بلاندې نه پیوت شاته مو کې څنګه نه دی چې د روز څخه مخشن شاته ویټ واچي نن لاندې کې په شاته راځي دا ډول ها یو منټ جی ما سره صحیح به تاسو یو منټ لګا راغی. صحیح به یو سور ضروري د ما د ویټ مو سور صحیح به سلام علیکم. وعلیکم السلام. نبه اوس څومره دی؟ روز مې نه کړې ان شاء الله پاتې ښه د خېټې ایکسرسایز لکه هر ورځ لګوئ څه دغه ورسره کوئ پرهیز مرهیز ورسره پرهیز نه بغیر کېږي نه مطابق لکه سخت دي که نه د ډېر سخت خو وي ویټ چې راکمې په دنیا کې ټول مشکلات هم دی هغه ویټ
استاد څه نظر لري لکه صحیح وایي چې راغلی او څنګه اوس څنګه دی ستاسو انسټرکشنز؟ تقریبا 10 ورځې کسبه ورځې کېږي داسې کې ایکسرسایز لګي نو ما ته چې پرهیز پرهیز نه کې بیا فائدې نشته لږ پرهیز کوه لږ کار کوه خو ریګولر گیم نه نه ماشاءالله لکه ګزارې شوې ده مخکې چې کتلې وو د هغې نه ډېره زیاته ګزاره شوې ده صحیح به تاسو خپل ایکسرسایز کوئ انشاءالله ګپ لګوو خو سر دې طرف ته راشو دې طرف ته به راشو څنګه دی ټایپ دی ماشین طرف ته لومړی به دې دا لږ ایکسټینشن دی ته وایي او ایکسرسایز دی دې ورسره دې لږ کارلس دی دا ایکسرسایز دی ورسره بیا دا لږ پرس دی دا هم د خپل لپاره دې باندې فرنټ فرنٹ اور ٹیک ڈاؤن ہوتا ہے او دې سره زما ګزاره دې سره دا رننګ لپاره ماشین دی ها ساده رننګ ماشین دی شوز سره لکه دې کې بس خپل زور لګي خپل زور لګي دا ډېر ګران ماشین دی دې نه زه ډېر سخت کړی سمټ ماشین دی د سمټ ماشین دې باندې چست هم لګي خایستہ ولا په دې اکثر لږ چست نه مین چست لپاره دی سمټ لپاره ها مګر څنګه چې استاد خبرو کوي زموږ اکثر لا باډي بلډرز داسې کار کوي کنه چې لکه هغه په دې اپر لیول باندې ډیر زیات هغه کوي کنه کنسنټریشن دا غي اپر لیول باندې ډیر زیات لکه د نوم نمبر هغه ډیر زیات هغه کوي چې لکه زدا داسې ګرځم خو کله چې مقابلو ته وځو نو بیا دا غي تایز د کار دا ماشين لکه هغه ډیر زیات کار ور کوي نو دې په تاسو خاص خیال ساتي خدي دا د دې ټی بار د بیکس لپاره دی بیک ها او دا ماشین دی ساده ها ماشین ما له ورو والا دی او دا پټي ها دلته براشو دې دا چې نه کمره سایت ته کراس کیبل د چیست لپاره لګي کنه چیست لپاره لګي په دې باندې خو دغه هم لګي ټرایسپ هم لګي ټرایسپ لګي دا اوسای دا راته وایي دا کراس کیبل چې کوم وی کنه دا د اپر لیول لپاره اپر چیست لپاره وي نه دا لاندې تر دې پورې راو مرګرو دا فری ویټ انکلاین ماشین پریس ماشین دی دا پریس ماشین دی انکلاین ماشین تر دې پورې راو لومبه برخه کې موږ تاسو ان شاء الله خایستہ رحمان بھائی له سره وي ان شاء الله د دویمه برخه انتظار کوئ موږ سره انټرو کو د نور ماشینونو تر راتل آسان دي خو باز ټایم په ماشینونو باندې پیدل باندې صحیح ایکسرسایز کول هغه صحیح یوټیلایز کول هغه د لپاره استاد ضروري دی. ډیر مننه استاد ان شاء الله نیکسټ وخت